زو د ښاغلي ساجد محمد شایق څرګندې خزانې ته شعري اصناف. ټپه د پښتو د ټولو نه زوړ صنف ټپه دی. د پښتو شعر ابتدا د ټپې څخه ګڼلی شي. ټپه زموږ هغه ادبي ورثه ده چې د خپل تخلیق نه راواخله تر دې دمه د ملت د ژوند د هر اړخ عکاسي کوي. ټپه دوه مصرې لري. اوله مصره 9 او دویمه 14 سېلابه وي. د جوړښت په لحاظ ټپه عموماً په نه یا ما ټکي ختمیږي، لکه په ما دې زر شیندلې نه دي چې د چراغ په رڼا غواړې دیدنونه. یا داسې هم ویلی کېږي په ما دې زر شیندلې نه دي چې د ډیوې په رڼا غواړې دیدنونه، چېرته د لاټین په رڼا غواړې دیدنونه. څومره خواږه خواږه راګورې، څومره خواږه خواږه راګورې، جولۍ دې نیسه چې زړګی در واچومه. د پښتو د ټولو نه زړه ټپه دا ګڼلی شي چې سپوږمیه کړنګ وهه راخیجه، سپوږمیه کړنګ وهه راخیجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. ټپه په هر دور کې ډېره مقبوله پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسي ادب د نورو صنفونو په مقابله کې پښتون ولس ته زیاته محبوبه ده. د ټپې د مقبولیت د ټولو نه لویه وجه دا ده چې د ژوند سره تړلې داسې موضوع نشته چې ټپې د ډېر اثر سره په خپله لمن کې نه وي رانغښتې. لکه دا تاریخي ټپه واورئ: د امبېلې په کامبېلو کې ګیدړ ساربه شو د ګورو په لړمونونه. ټپې ته لنډۍ، ټکی یا مصره هم ویلی شي. قاضي عبدالعلیم اثر افغاني وایي چې ټپه ورته ځکه وایي چې د دې په ویلو اواز ټپیږي، ځکه چې ټپه اکثر په اوچت اواز ویلی شي. داسې ویلی کېږي چې ټپه صنف یعنې ښځو زنانو جوړ کړی دی، ځکه چې فی البدي ټپه ویلو کې دوی ډېرې تکړه او د نارینهو نه وړاندې دي. یو څو مزیدار او تاریخي ټپې واورئ: خندا د تا سره جوړیږي، خندا د تا سره جوړیږي چې اننګي دې پرې څلور ترازې شینه. په سفر تلې در جګه نه شوم، په سفر تلې در جګه نه شوم، ته خفه نه شې زه سلګو نیولي وم. او چې د اټک په بیړۍ خپګ دی، پخوا د اټک پل بل نه و که نه، خلک به په سینه وړېدل. وایي چې د اټک په بیړۍ خپګ دی، خدای دې دریا ده کي زما لیونۍ مینه. او کټ یې په لوړه غونډۍ کېږدی، کټ یې په لوړه غونډۍ کېږدی، وړې وړې خانخېلې ستر ماتوینه. او سیند ته وردانګم سیند مې نه وړي. د دې نه خلکو د ټوکو ټپه هم جوړه کړې ده، د سنجیده ده. سیند ته وردانګم سیند مې نه وړي، د ځوانۍ مرګ د سیند مې غاړې ته راوړینه. او د دې نه خلکو مزاحیه ټپه جوړه کړې ده چې سیند ته وردانګم سیند مې نه وړي، ځکه مې نه وړي چې لامبو راله راځي نه. نو دغه د ټپې په هکله خبره وه. ګورو چې د ټلیفون په لیکه یو ملګری واخلو چې هغه مونږ سره د ټپو په هکله باندې څه خبره کولی شي. څوک ملګري راځي نو مونږ ورته غوږ وږو، ځکه چې ټپه د پښتو ولسي شاعرۍ یو داسې ناویاته صنف دی چې د دې مقابله کې بل صنف نشته. نو ګورو چې دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لیکه څوک ملګری راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تاسو څوک د چېرته نه؟ عباس خبرې کوم چې دریاب نه. عباس صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. پروګرام اورئ؟ جی پروګرام اورم. کوي څنګه د الله فضل دی، کرم دی. څنګه ټپې دې خوښېږي که نه خوښېږي؟ ډېر زیات ډاکټر صاحب، ډېر زیات. ټپه کې ډېره غټ خوند دي که نه، ډېره مزه یې پکې، ډېرې د معنو یو چرت پکې موجود دي. ډېر زیات. ښه جي، نو ټپې دله درځي چېرته داسې ښې ښې؟ ټپې خو د یارجي نه راځي، ستاسو پروګرام اورو. ښه خبره ده، ښه خبره ده. عباس صاحب پروګرام د څومره مودې نه اورئ؟ پروګرام خو جي ستاسو ټایم بدل شوی دی. ستاسو پروګرام منګل په ورځ کولی نه، 3 ورځې پروګرام مخکې 3 ورځې، اوس 2 ورځې، اوس د ګل او نهې په ورځې تقریبا داسې د 4 میاشتې نه اورم. جي ښه جي، الله دې خوشحال لره. څه پوښتنه لرې؟ جي څه تپوس لرې، پوښتنه لرې؟ د صرف د تاسو سره خبرې کولو خواهش وم دې کال مې. الله دې خوشحاله کړه. ډېره مننه، ډېره مننه عباس صاحب. ښاد آباد اوسې. ځو مخکې ګام اخلو
او مخکې ګام چې دی هغه داسې اخلو چې سندرې لوري ته ځو. سندره چې ده هغه سقراط وایي چې د کم قام په ذهني شعور او فکر باندې ځان پویول غواړي نو د هغه قام سندرې واوره، یعنې د هغه قام سندرې واوره، په هغې کې به تا ته پته ولګي چې څه دي. سندره زموږ د ولسي شاعرۍ یو زوړ او مشهور صنف دی. داسې ښکاري چې د سندرې تخلیق په ټپه پسې شوی دی. هسې خو هر هغه روماني کلام چې نظمیه وي سندره ورته ویلی شي، او دغسې سندرپوه هغه چاته ویلی شي چې علمي عروض ورته ترلاسه وي، او سندرغاړی هغه څوک وي چې خوش آوازه وي او سندرې ټپې چاربیتې وغیره وایي. خو سندره بیا ځان له صنف دی چې لوبه ورته هم وایي. د ساخت په لحاظ یې مخصوص شکل نشته. په بلها شکلونو سندره لیکلی کېږي. سندره د لوبې جدید شکل دی. د ساخت او موضوع په لحاظ د سندرې بلها قسمونه دي، لکه مصرعیزه سندره، اولسي سندره، ملي سندره، برغیزه سندره، یعنې دوګانه چې په ځینې علاقو کې په خاص توګه هغه سندرې چې په کورونو کې د واده ښادۍ په موقع یې ښځې په شریکه وایي هغې ته سندرې وایي، اگر که په هغو کې چاربیتې ټپې بدلې نیمکۍ یا نور څه شامل وي. د ځینې سندرو اوله مصره اوږده او دویمه لنډه وي او د ځینو جوړښت د دې اپوټه وي. څه سندرې داسې وي چې مصرې یو برابر وي، خو دننه شعرونه یعنې ستاینې پکې په نورو بحرونو کې وي. داسې سندره چې بندونه یعنې کړۍ یې د ټپو نه جوړې وي ورته مصرعیزه سندره ویلی شي. لکه له باغه راغله د مرچکو امیل یې شاته واړونه، له باغه راغله د مرچکو امیل یې شاته واړونه، له باغه راغله زما لالی په باغ ګډیږي، له باغه راغله ګلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوینه، له باغه راغله. یا دغسې دا مصرعیزه سندره چې کیږي بانګونه لالی زما له خوا نه ځینه، د ما نه خوا نه ځي مړاوي سانګونه کیږي بانګونه. مصرعیزه سندره کې شاملې مصرې ټپې د هغه سندرې د سروکي د موضوع مطابق یعنې همغسې بحث پکې وي. یا د غازي سیال دا سندره چې نری باران د پاس په لوړې وروینه، ژورې کورمې ته نصیب راوړی یمه جانانه لاس راکه چې دواړه سره زونه. د سندرې بل مثال: سبا سیل په دامان دی توره وربله، سبا سیل په دامان دی توره وربله، او چینارونو له دې وړینه سبا سیل په دامان دی توره وربله. په زیارتونو لوپټېږ دمه دیدن غواړمه، د یار دیدن غواړمه، کوم سوالونه پاک الله ته، لاس مې نیولي دي دعا ته، د لویه خدایه مسافر په خپل وطن غواړمه، د یار دیدن غواړمه، کوم سوالونه. زړه به دې موړ شي په ګلونو راواوړه، د ملکنډ په دنګو غرونو راواوړه، که په نظر کې غمي پلورې سپینې څېرې زلفې سمسورې، د دیر او سوات ښکلي که ګورې چېرته اختر کې په بڼونو راواوړه، د ملکنډ په دنګو غرونو راواوړه. زیړ ګلونه هم پکې د سرو ګلو جامې کوي، دغسې اختر زموږ د کلو وي، داسې تماشې چې پسرلي یې تماشې کوي، دغسې اختر زموږ د کلو وي. څه په مستانه زلمو ښکلې وي حجرې څه په رنګینه وړو ښکلې وي کوڅې سترګې د مینو د یو بل په مخ حملې کوي، دغسې اختر زموږ د کلو وي. یا دا بله: مسې زما د تنهایۍ په سورکي اور کې، کور ته په وخت راځه جانانه، زه چې ماښام را نږدې کېږي تیارې په زړه مې راخورېږي، زړه مې یوازې نه لګېږي په خپل کور کې، کور ته په وخت راځه جانانه. او یا دا بله: او زه پناه ولاړه یمه، هلکه بلۍ مه نړوه، لیدی مې نه شي. ګورو د ټلیفون په لیکه باندې ملګري ګورو چې څوک را روان دی دا وخت، د هغې نه پس بیا ستاسو سره شاملیږو او نور موضوعات ته سره شاملوو. ګورو چې دا وخت زموږ سره ټلیفون په لیکه څوک ملګری شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. د الله فضل لږ اواز خپل راوچت کوي. د الله کرم دی، ډېر فضل دی. مهرباني الله دې خوشحاله که. جاو
د دې نه علاوه یو بله ټپه نو ما نه یېره ده یادېږي چې دا رومو ته یادوي. او جی په دې خبرې کوو تاسو نور څه پوښتنه خو نه لرئ؟ نه مننه سر خو پروګرام ډېر ښکلی. ډېره مننه، الله دې خوشحاله کړه، بریالی اوسې. داسې ده چې مونږ کله ګورو نو دا ټپې چې دي د دې وخت هېڅ پته نه لګي، نه د تخلیق کار پته لګي دا چا جوړه کړې ده او نه د وخت څه پته لګي چې کم وخت چې دی دا ټپه جوړه شوې ده. نو دې وجې نه مونږ که فرض که په غور سره وګورو او مونږ دا ووایو چې یاره ټپه چې دا کومه چې ما ووایې وختي ذکر وشو نو دا د یو ریسرچر و د هغه نوم و جیمز ان والډسن. د هغه د ریسرچ مطابق هغه وایي چې دا 3.5 کاله مخکې ویلی شوې ده په هغه وخت کې کله چې په سوات کې یو بوټی کېدو د هغې نوم و سوما. نو وایي چې هغه بوټی چې دی به د شپې خلکو ریبلو نو د هغې ګلونه به رژېدل له ورځې نو سپوږمۍ کړنګ وه راخېجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه او که چاته بله زړه معلومه وي نو راودې باسي. ښه جي واجد خټک سلامونه کوي چې سرجي د فیسبوک په لیکه باندې را روان دی. وایي چې د علم خان باره کې راته هسټري راته بیان کوي. کوم علم خان؟ دا خو ما ته ډو پته نشته چې ادم خان یادوي که څوک یادوي، که ادم خان درخانۍ یادوي یا که بل څوک علم خان زما په علم کې نشته نو تاسو یې راته بیان کوي. ښه جي عزیر جاني وایي چې سلامونه نیکې هیلې او احترامات اباسین صاحب، زه عزیر عثمان خیل یم دوبۍ الین نه. ماشاءالله ستا پروګرام ډېر خوښومه او ټولو مینهوالو ته مې سلامونه. ډېره مننه. زموږ مسافر وروڼه چې پروګرامونه اوري نو مونږ به په خوږو کې نور خواږه اچو که خیر ځکه چې زموږ دغه وروڼه چې کوم د تورو اوبو پورې دي هغوی خو زموږ د وطن خادمان دي، د خپلو بچو د خپل مور پلار خدمت کوي. الله دې خوشحاله لري. ضیا حسین باچا وایي چې سلامونه احترامات ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب، ژوندون د زیرو په شان تریخ دی که د زهرو په شان تریخ دی؟ ژوندون د زهرو په شان تریخ دی، خواږه خواږه رانه ستا غم خوړلی دي. څه ټپه ده، څه ټپه ده جي. ضیا جي ډېره مننه. سلیمان باجوړی وایي چې السلام علیکم، زه سلیمان باجوړی یم د پېښور پتنګ چوک نه. بس الله دې دغسې زمونږ د مینې پتنګ لره، خوشحاله اوسه. زمونږ سره دي ټول ملګري. مخکې ځو ګام اخلو او ګام دی چاربیتې لوري ته چې چاربیته څه شی دی. د قدامت په لحاظ چاربیته د ټپې نه پس په دویم وار ده. چاربیته ډېره رواني او چستی لري. د چاربیتې یوه لویه خوبي دا ده چې د ټپې په شان دا صنف هم په عوامو او خواصو دواړو طبقو کې یو شان مقبول منلی شوی دی. د ساخت په لحاظ د چاربیتې سر عموماً 4 مصرې وي او کله کله 2 مصرې هم وي. د سر شعر نه پس 3 مصرې وي او 4مه مصرۍ د سر په وزن او قافیه وي. ځینې چاربیتې د چپو یعنې سیلابونو په لحاظ اوږدې وي او ځینې لنډې. د ځینو چاربیتو سره 2 شعرونه وي او ستاینو کې د 3 مصرو په ځای 3 شعرونه وي او 4م شعر د سر شعر سره هم وزن وي. چاربیتې لیکل ډېر ګران کار دی، دا د هر چا د وس کار هم نه دی. د چاربیتې استادانو چاربیتې په بیلو وزنونو بهرونو کې لیکلي دي. د څو نورو نه علاوه عبدالواحد ټیکهدار، احمدین طالب، عبدالوهاب دستي، علي حیدر جوشي او تاج محمد مومند د چاربیتې استادان دي. تاج محمد مومند د خپلو چاربیتو کتاب په سریزه کې وایي چې په دې کتاب کې هر څومره چاربیتې دي نو په 50 قسمه دي. یعنې خلک وایي چې چاربیته ده نو خاص دا خبره خو نه ده چې ګنې خامخا 4 بیته ده. ما خو په دې 4 بیتو کې داسې اقسام استعمال کړل چې هیڅ په سر و سامان یې پوه نه شوم. یعنې 50 قسمه چاربیتې مې جوړې کړې دي او اوس یې هم څه خاص په پته نه یم رسېدلی چې وزن یعنې قسم یې خلاص شو او که نه. په چاربیته کې تاریخي واقعات، داستانونه، مذهبي واقعات، د جنګونو تذکرې او د عشق و محبت څرګندونه کولی شي. ځینې چاربیتې معمې وي. د پخوانو شاعرانو ترمنځ به اکثر فی البدي مشاعرې کېدلې او شاعر به د چاربیتې سر کېښودو او نورو به ورپسې وار په وار فی البدي کړي، کړۍ تړلې. دا مشاعرې به د سپرلي په موسم کې چېرته په لوی سادین کې کولی شوې. په لویه دایره کې به کټونه اچولي شوي او د تمامې علاقې بلها خلک به ورته چاپېره ناست وو. ډېر زیات خوند به یې و. د چاربیتې مقابله به جاري وه خو اوس د چاربیتې هغه دوران تیر دی. جوړښت په لحاظ د چاربیتې ډېر قسمونه وي لکه 2 کړیزه، 3 کړیزه، 4 کړیزه، 5 کړیزه او زنځیرۍ چاربیته. د نمونې دپاره د یو څو چاربیتو نه ټوټې دلته را نقل کوو چې د نوي کل لیکوال د چاربیتې د جوړښت څخه واقف شي.
د ډاکټر زبیر اسد د چاربیتې دا سره یو بند دا د ساخت جوړښت په لحاظ کړهبند چاربیته ده یا کشتي د زورور سره مکړه یا د دوی غوندې پیدا کړه مروندونه زه یې چا لره وهم قدر چاز ده په اور وسوځه دا تورې قلمونه دا د خوشحال بابا شعر پکې شامل دی یا کشتۍ لره پیدا که طاقتونه په قوت کې چې ونه رسي تا ته هم هنر درله ښه بویه پښتونه په هنر کې چې د څوک نه کړي ملا ماته چې میدان ولګي ستا وي غیرتونه په غورځنګ چې لاړ په تیښته نشي شاته د دشمن په وینو دواړه لاسه سرکه ځان ته جوړ نه کړي د خلکو پیغورونه د تاج محمد مومند د چاربیتو استاد د کړهبند چاربیتې دا سره و بند تیره غشي مې په زړه کې د هجران ځي سراسر مې په لمبو سوی ځیګر دی فریادونه مې د خولې نه هر زمان ځي راشه وګوره زخمي مې د زړه سر دی فریادونه همیشه کوم له غمه څوک مې نشو خبردار د زړه له حاله دواړه سترګې مې د سري ډکې له نمه خلکه پروت یم په ځمکه بې مجاله د قفس په شان اور اخلمه د ککنس په شان اور اخلمه عالمه زی له سره مې لمبې مه راځئ خواله چې له څنګه مې خواږه خواږه یاران ځي خوشحالي به وکړم څه درنګ له سفر دی خوشحالي به وکړم څه درنګ له سفر دی زنځیری چاربیت یو بل قسم دی چې ما ته څه له هر ساعت وایي چې زم 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 ته چې ځې اخر به ځې زمانه یار 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 یمه زه درپسې یمه زه به درپسې پریشانه یار 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 زړه به صبر شي زما له تانه یار 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 څه موده به تېروم په زړګي غم 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 رب د پاره مې یو ځل ومنه سوال 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 په لمبو شو مې جلبل ومنه سوال 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 دلربا مه کړه سېزل ومنه سوال 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 تاج محمد مومند ته وکړه نظر سم 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 د چاربیتې یو بله نمونه چې چاربیتې ټول نه زیات خوږ او زیات مشهور قسم دی او په عوامو کې انتهایی مقبول دی لیلا لبې د جام خندا پکې شراب ښکاره د سرو شرابو دي د حسن نښانې دي څرګندې نشانې دي لیلا شیرین د لب مڼې او که عنب نن ولې په غضب دي پوهه نه یم په انجام لیلا لبې د جام دغسې اوږده چاربیته ده نو د چاربیتې په هکله باندې تاسو واورېدل چې چاربیته څه شی دی او د چاربیتې قسمونه څه دي اوس راځو نیمکۍ لوري ته د دې ښکلي ولسي صنف دویمه مصره نیمکۍ وي ځکه ورته نیمکۍ وایي دا روماني صنف دی دا کله کله د دوو سندرغاړو تر منځه د سوال و جواب کارم کوي دغه دوران کې یو سندرغاړی د نیمکۍ سر وایي او بل ورپسې نوې مصره وایي دې سره د نیمکۍ مزه نوره زیاته شي ځینې نیمکۍ د مصریزې سره نزدېکت لري نیمکۍ د هر بند اول او اخري مصرې سره وړه غوندې مصره بالالتزام لګولی شي نو ځکه د دې نیمې یا وړې مصرې ورسره لګولو په وجه د دې نوم نیمکۍ شوی دی پروفیسر داورخان داود په خپل کتاب پښتو ټپکې په مخ دغه باندې لیکي چې نیمکۍ د پښتو ولسي شاعرۍ د ټولو نه اسان او ساده صنف دی دا د ټپې یعنی مصرې ترقي یافته شکل دی مثال یې داسې وړاندې کوي چې یوه سندرغاړی اولنۍ اوږده مصره وایي او دویمه سندرغاړی ورپسې دویمه لنډه مصره اکثر په ګڼه وایي زما زړګی کوي دردونه نور ورته خیر خورې ولې د اشنا غم را باندې زیات دی مړه به شمه خیر خورې ولې او دغسې ورپسې بله مصره وایي دغسې بله نیمکۍ ده اولنی سندرغاړی زه چې په چغو چغو ژاړم دویم سندرغاړی ورته وایي ولې خانه ولې اولنی وایي زما د مینې په کور ورو لګېدونه نور ورته وایي ولې خانه ولې د نیمکۍ په هکله د محققینو یعنې څېړنکارانو خیالات یو شان نه دي د خپلې سادګۍ او سلاست په وجه دا صنف که یو خوا دلربا دی نو بل خوا هوشربا هم دی نیمکۍ د دوه تني وینې په دوران کې سر یو تن تکراروي او ټپه بل تن وایي نیمکۍ که هلک او جینۍ یو ځای وایي نو که جینۍ سر تکراروي نو هلک د ټپو مصرې ستاینې وایي لکه ولې خانه ولې زما د زړه سر دې په غوس کو ولې خانه ولې تا ته الماس په لاس کې چا درکړی ونه ولې خانه ولې یا دا نیمکۍ زما زړګی کوي دردونه ته څه خبر یې که نه د اشنا غم را باندې زیات دی مړ به شمه ته څه خبر یې که نه
نیمکۍ د پښتو ولسي سندرو د ټولو نه اسان او ساده صنف دی. دې ته سروکی هم وایي. نیمکۍ د پښتو یو خاص مرکب شعر دی چې د دوو برخو نه جوړ دی. د دې یو جز بیا بیا تکراریږي، دا یې هغه د مطلع سر یعنې جز وي. په اصطلاح کې د نیمکۍ د مطلع د دواړو مصرو په منځ کې د لنډې وینا دپاره ټکي ورچول کیږي. پروفیسر داورخان داود د نیمکۍ په هکله لیکي چې نیمکۍ د ښځو مشهور صنف دی او د دوی دپاره ډېر زیات زړه راښکون لري. ښځې دا همیشه د سرخې کولو په وخت، د ګودر د اوبو ډکولو په موقع، په پټو کې د ساګ ټولولو په موقع یا د واده ښادۍ په مجلسونو کې د کورس په شکل کې وایي، یعنې په شریکه وایي. د دې د ویلو طریقه دا ده چې یوه ښځه د نیمکۍ سر نیسي، نورې ټولې د دې ښځې سره په ګډه د دې سر یا یو یا دوه ځله وایي. نیمکۍ یا سروکی د پښتو ولسي سندرو یو خوږه برخه ده چې د لنډیو په ملتیا ویل کیږي او د لنډۍ په منځ او پای کې په تناسب سره تکراریږي. لکه دا نمونه: زما نری نری سلګۍ دې زړه مې چوینه، جانانه رانه مزه، زما د لرې وطن یاره جانانه رانه مزه، دیدن دې تخم را لیږه چې یې کرمه جانانه رانه مزه، زما نری نری سلګۍ دې زړه مې چوینه، جانانه رانه مزه. یا دا: ادکې مورې ماڼوله زما، د سوکنو توتان ګلی وهلي دینه ماڼوله زما، د توتو پاڼو مې خوراک دی ماڼوله زما، ادکې مورې ماڼوله زما، دلبره مه وی د موزي د کور غمونه ماڼوله زما، ادکې مورې. یا دا: بن که تاویزونه لیلا، سپین روپۍ د پوربل وهي ټالونه لیلا، بن که تاویزونه لیلا، مولا تاویز د بیرته واخله لیلا، ستا په تاویز لیلا مینه نه کوینه لیلا، بن که تاویزونه لیلا. یا دا: توره لالیا باران وریږي، په ما وریږي ستا د وینو بارانونه باران وریږي، باران د اوښکو مې وریږي باران وریږي، توره لالیا باران وریږي، بې نیازه یار راته په زړه راکړل زخمونه باران وریږي، توره لالیا باران وریږي. او یا دا نیمکۍ چې توره بارام خانه او نوابه، سڼې دې غوړې که چې باد یې رپوینه نوابه. دا کومې نمونې چې نیمکۍ وړاندې شوې، دا د هرې یوې یوه ستاینه ده. دغسې انداز باندې پکې بیا 4-5 ټپې مصرې نورې هم اچولی شي. د نیمکۍ په هکله تاسو واورېده چې څه دي. ګورو د ټلیفون لوري ته یو ګام اخلو او د هغې نه پس د فیسبوک د ملګرو نه اجازت هم اخلو. ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر حالئ. تاسو څوک دی، چېرته نه؟ بنو نه موسی خان خبرې. موسی خان صاحب هرکلی ته وایو، ستړی مه شئ. په خیر راغلي. څنګه چل خیر ده؟ د الله فضل دی، کرم دی. څنګه چل پروګرام اورئ؟ څنګه دی، خوښېږي مو نه خوښېږي؟ والله ښه مزه کوي، خو هغه اتوار په ورځ به موږ انتظار کوو. هغه 2 اتواره موږ پروګرام ونه اورېدو، لکه ختم شوی دی مخکې. او چې د اتوار په ورځ اوس پروګرام نه وي، د ګل او نهې په ورځ باندې، نو د ریډیو واکمنو ته دا خبره ورسېده چې د اتوار په ورځ تاسو پروګرام غواړئ. اتوار په ورځ د 2 ورځې داسې رانه لاړل، د 2 اتواره. ښه جي، بلکل اتوار په ورځ اوس نه وي پروګرام. د ډېر وخت نه اورو، تقریبا 4 کاله نه اورو. ښه جي. دا ولسي اصناف مو خوښېږي؟ ټپې، چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ؟ والله د ټول پروګرامونه د ما خوښېږي. هغه افسانه پروګرام او بس ستا پروګرام ته زما انتظار وي. مهرباني. تاسو په خپله شعر لیکئ که نه؟ ادب سره مو شوق دی؟ شوق مې د شعرونو سره مې خو شوق دی او یوه ټپه به در سره شعر کړم. ډېر خوند به زما سلام په هغه وایه چې د مخال موس په رضا تازه کوینه. واه 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 واه. وایي چې زما سلام په هغه وایه چې بې رکوع بې سجدې نه لمونځ کوینه. واه. زما سلام په هغه وایه چې د ماښام ډوډۍ د اوښکو سره خوري نه. وایه شعر در سره چې د مینې په دریاب کې مې لاس ډوب کړل، په لاس مې راغلل سره لالونه او په لاس باندې مې تېر کړل. ډېره مننه، خوشحاله شو. الله مو ښه د باد لره. ډېره مهرباني. ګرانو ملګرو،
کم ملګري چې د ټلیفون په لیکه راځي هغې ته موږ هرکلی وایو. کم ملګري چې زموږ سره د اس ام اس په لار را روان دي هغې ته هم هرکلی وایو. ټولو ته ستړي مه شي. البته د فیسبوک د ملګرو نه به موږ اجازت اخلو. د هغې وجه دا ده چې د فیسبوک ملګري چې دي هغې زموږ سره د نیمې ګنټې پورې د هغې نه پس بیا موږ مخ په وړاندې ځو. نو ګورو چې دا وخت زمونږ د فیسبوک د ملګرو نه مونږ اجازه واخلو، لنډه شان دمه به هم وکړو او بېرته راځو ستاسو سره. ډېرې خبرې هم کوو، ډېر کلامونه هم اورو ستاسو.